بسم الله الرحمن الرحیم. 52 نمبر د عقلمندو خبره ده. اجهل الناس من يمنع البر ويطلب الشكر ويفعل الشر ويتوقع الخير. اس په خلکو کې ټول نه جاهل انسان چوک ده. دا د ته خای کنه څه جاهل سړی په ژوندګلۍ د پاره څو خبرې یاد ساته. کوم سړی ښېګړې کور منې کوي که نه هغه هر قسم ته ښېګړه دې وي او سره د دې نه بیا چې کوي خلکو نه د شکریې مطلبي سوچ کوي سړی چوک ورته وایي څه تھینک یو همده شی ته غلط کارونه کوي د شر والا بیا خلکو نه د خیر امید ساتي. دا ډېر ناپوهه انسان ده او ډېر ښه د زړه تانګه انسان وي بیا به سبا خفه وي نو ډېر د خفه مه اوسي ځکه اول دې ته پکار ده کردار کې د بدلون راولي. څه ښېګړه منې کول دا خو د ظالمانو منافقانو کار ده. ښېګړې کار منې کوي او بیا سره د دې نه شکریه طلب کوي. دا خو د منافقانو عادات و که نه همدا بې غوښتله صفات یې وشي څه کوم کار یې نه و کړی بیا بې صفات غوښتلو چې مونږ تعریف ته وشي او غلط کارونه به کولو بیا به خیر امید ساتلو. مخته حدیث ته الدال علی الخیر کفاعله. کوم سړی د ښېګړې کار چاته ښایي که چیرې په خپله نه وه کړي چاته یې ښیلي او هغه دې دی له څه دا کار وکړو دغه سړي ته به اجر میلویږي ځکه څه د چاته ښېګړې ښیل چاته صحیح لاره ښیل دا چې د یو نیم کول شولو که نه ځکه څه دا ته چوک نه کوي څو ته خیر شیان وښیي. ډېر کم خال میلیږي چې د خیر والا شیان ښایي یا چاته صحیح مشوره یې ورکوي. نه صحیح مشوره یې ورکول دا غټ زړه غواړي. زه ویلې وغواړم چې دا کامیاب شي نه غواړم زه ویلې وغواړم چې دا په صحیح لارې لاړ شي خو دا مشکل کار ده که نه چې چاته ته دا شیان ښایي نه دې معنی دی چې ثواب کې ته شریک وي که نه دا خو لوی زړه غواړي. القلم شجرة ثمرها المعانی. دی چې د کوم پین ته جیب کې ګرځی دا یوه ونه ده دې نه چې کومه میوه راوځي که نه هغه میوه څه ده چې د دې نه مناخیز شیان راوباسي. کلام صحیح استعمال کې حق دپاره استعمال کې کلام سره ته څه وکړې د چا خلاف حق خبرې پیلو کې دا په یو جهاد کې راځي که نه څه کلام سره داسې شی ولې کیسه کې ظالمانو خلاف خبره وي حق وینا ته کلام باندې جوتول شي ځکه چې القلم احد اللسانین انسان سره دوی ژبې دي یوه دا ژبه ده که ځنه خلوت شی دي کې کمزوري غږېدل نشي بیا کلام سره شون لیکي. ډېر داسې علما دي چې تقریر نشي کول چا په مخ کې خبرې نشي کول خو کلام څه کله یو داسې اړام کي که نه بیا ونه ملغلرې دلیږي یو مخې نو ځکه کلام سره صحیح شیان لیکي او کلام سره عشقي الفاظ لیکل شعرونه لیکل دا د دې بې ادبۍ کې رسي. همدا شی ته کلام سره غېږونه نه سپکوي خیر یې ورسره سپکوي. ځنه خال کلام بیا دې کې منډي چوک سره باګي چوي کلام سره چوک سره څه کوي چوک سره ځون ګروي چې دا څوکه یې ډېره خاطره ده. مخته خبره ده څه که ماته دین و ته دانو چا سره څنګه کوي که نه ماسې به تا سره کېږي یا د څه داسې کردار وکړلو که نه دا تو باندې قرض پاتې شولو دې دپاره بېغمه نه شي چې ته به پاتې شي. که د چا عزت ته تا لاس واچولو داسې ټیم به راشي که ته ژوندی وي یا مړ یې خو تا سره به دا کار کېږي. همدا شی ته که څه کار د وکړلو که نه هغه هر سړی ښه پوهېږي چې دې دنیا کې څومره ډېر کارونه کېږي نه هغه کار بیا د سره کېږي دا در باندې قرض ده دا خدای درته نه معاف کوي. بندګانو سره قصور به نه کوي خدای دربار کې د ګناه کار وکړلو الله ډېر کریم د هغې چې زه به د معاف کړم خو د بندګانو کوم پیدا کړي دا خو وړه وړه دي دا خو دومره جذبات نشانې دومره لوی زړه ده چې تا معاف کړي. که چاته دا حقیقت ولګسېږي که نه چې دې سړي ما سره دا کار کړی پاته ورته نه وه نه تا چي ته معاف کوي نو پاسې شو چا سره د څه کارونه وکړلو که نه دا شی به درسره کېږي یوه ورځې بیا. من صبر ظفر هوښیاران یې چې کوم سړی صبر نه کار واخلي همدا سړی کامیابېږي. دا خو موږ ته هر سړی چې ډیوټۍ کې داخل شي زړه ورته ټینګ که مضبوط که زړه باندې د غټه تبه یې وتړه وروسته کامیابېږي. اوس میوه نشته میوه خو لږه وروسته نشي چې ته غنم جوار ځای ته راوالې دې دپاره ډېرې شپې تېرېږي ورځې تېرېږي دا شی ته کله ځان نه میوه داره ونه جوړوي نو دې دپاره به ته ډېر تکلیفونه تېروي. کله کله به تا باندې اوبه نه وي یعنې څه به د سره لاس کې نه وي خالي لاس به وي
علم تعلیم نشي حاصلول خو ته به بیا دې ته څه کېږي تږي بوټي غوندې به اوسې خیر دی وارې به در باندې بارون وشي د تنده به د پوره شي به میوه راوړې من ضحک ضحک هوښیاران یې چې کوم سړی چا پرې وخواندي دي پرې بې وارزې خندای کېږي خندای دې غاړې غړوندای چا پرې خندای ما کوی څه قسم ته ضعیف کس ما کتلو دنیا کې کمزوره کس ما کتلو او دا کمزوری په ګناه کې کیدل شي په عامو عادتونو کې کیدل شي هغه پرې خندای ما کو مجلس کې ما دا څه بله ورځې سړي متیازې لوړې پرتوکي کې غریب ته به ځای نه میلوېدلو دا شی ته یوه ورځ به تو سره وشي که نه وشي که نه کیدای شي نسل کې به د چا سره وشي ورسته لودونو کې همدا شی ته د چا حماقت پسې ما خوانده زه دا خو د هوا ته ګوري غریبان د تا اولاد کې به داسې خال راشي څه هوا ته به ګوري همدا شی ته چا لنګي کږه دي که نه هغه پرې ما خندېږه سبب د نسل کې چوک داسې کسان راشي ته خو ځکه خواندې ته خو لنګي سیده یي ښه نسل کې به د انشاءالله داسې کسان را پیدا شي چې هغو ته به داسې یوې ګوتې په ځای باندې 5 ګوتې به اوچاتې شي نو چا پسې ګوتې ما اوچتویو چا کې کمزوری وکسئ که نه خدای نه دا سوال کوي چې خدای مو داسې ما کړي او چا کې څه قسم ته نیمګړتیا د وکتله که نه نخرې ټخرې ورپسې ما کوه بلکې د خدای نه مپی وغواړه دا وغواړه چې خدای پاکه د شی تعالیاتو نه مو وساتې چوک د په غاټې ګناه کې راګیر کړه د لیدله د دایت چوک د سیالاتو کې راګیر کو څه باندې سړي ته دک رسیږي تکلیف رسیږي نور پرې نه خول ما کو څه تم بې ځایه پرې نه چوړ کی خدای نه دغه غاوه ګوړه عافیت وغواړه چې خدای پاکه مو د سیالاتو کې راګیر ما کې دا په څه بالو اخته ده منجد د وجه د وخرانې کوم سړی کوشش کوي هغه به مقصد ته رسیږي که کوم کار کې ته کوشش نه کوې که نه اصل هدف ته نشي رسیدی اصل کومه نشانه ده تو ته جنډه لکه شي چې دې ته ته منډې کې را راسې هغه ځای ته ته کوشش کې را راسې ته به داسې کوشش کوې ځنه ځای کې سیلی وي به در باندې خو ته به ډارېږي نه لکه یو سړی د پوج کې داخل شو منډې والې پرې کې ویر که دې خو زموږ ټول لوګی ووتلو غریبه دو خو د لوګي وځي دي ته خو به ته څه کوې ځان به تام ساتې کنې هدف ته رسېدل بیا نشي ثمرة العجلة الندامة هوښیاران یی په کوم کار کې بیړه وشي که نه کار خیمنتیا راوړي هر کار څه کېږي په سوچ سمج سره د وشي بې سوچ سمجۍ سره ما کېږي که سوچ سمج نه بغیر د کار وکړو ښه نه ده سید القوم خادمهم کوم سړی د چا مشر دا د دغو خلکو خدمتګاره شمرل شي د دغو خلکو هر شي پام بساتي خیر الامور اوساطها هوښیاران یی څه کوم کار کوي که نه درمیانه طریقې سره یې کوه ګرم سوړ ورکې مه اوسه تیزه مه اوسه ډېر اوله نه ورکې ورو ورو ډېر مه اوسه بس منځ منځ کې اوله نه اوسه بیا دا ښه وي کوم سړی اوله نه رسوره غونې شي هغه کسان زومیلې شوي د دنیا کې کتلي شوي چې هغه بیا وسله غورځوي کوم کسان کوم کار کې وي که نه دنیا کې وړوک نه وړوک کار څه ده څه کور نه تر ورځې ډیوټۍ پسې سیا که نه تیز تیز خوښه یې ته بیا یې کدي ته تیاره ایښي ده هر شی درمیانه کوه مزال درمیانه کوه خبرو کې درمیانه اوسه ګاپ اچو سره ډېر مه لګوه ځکه څه ګاپ ته ډېر کړلو که نه دي کې بیا سړی حد نه وځي درمیانه اوسه خبرو کې تعلقاتو کې درمیانه اوسه یو مخې سړي کې ما نه وځه داسې نه وي چې رامنډ شي سبا ته دنیا کې څوره شیان دي درمیانه اوسه ورکې بیا به ښه وي بیا به همیشه دپاره خوشحال وي او بیا به بزرګانو لاسونه څپوي که چیرې دې کار نه ووتلې که نه کله تیزېږي کله ورو کېږي ځان نه دغه جوړ کړی زړه ګډۍ یا زړه رکشه بس بیا تباه کل جدید لذیذ هوښیاران یې کوم نوی شی شي که نه هغه خوږ وي نوي ګاډه اوبه خوږ وي نوي غوره والې ښځې هغې ورځې بیا مالش ډېر ورکوي چکر ورته چی بوز وکړي څو ورځې تېر شي خدای شو که بیا تپوس یې وکړي انده شی ته نوي ښځه وکړي که نه د بلې غریبه خو بیخي ورپورې ایښي څو میاشتې څه کله دې وله د ډډکو نه خبر شي هغه نه بعد ورکې پیمانه کوي ما که یاره تاسو سره انصاف کوم واله کې انصاف غریب ورک وي دی چې د نوي شي کې تاسو له هغو نه بې پروا نه شئ دا شی ته کله کله یو زوړ ملګره ده د نوه ملګره غوندې چې ته د نیولی ته د بل د اوس ورپورې یخه ده دې کې به ته نقصان وکړي ځکه نوي شیانو ته پایداره ډېر نه وي کله کله نوي شیان د ډېر خواږه وي خو د کوم زوړ شاده دي خو تاسو سره در عمر تېر کړی دا ما پرېږده کیدای شي دا ونه مضبوط وځي داسې دنیا کې ټول شیان په قیاس کوه زومیای